الله چې کله د قیامت ورځ شي او میدان محشر دی، میدان محشر دی، د انسانانو اعمال تللی کېږي، عملونه تللی کېږي. اول خو ګوره حساب کتاب به نه شروع کېږي، اول به حساب کتاب نه شروع کېږي. تمام خلق په میدان محشر کې الله تبارک وتعالی ته ولاړ دی، نور نیزوار دی، په بدن باندې کپړې نشته دی، دک شانتې بربند به تمام خلق ولاړي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایله الله پاک پیغمبره چې کله تمام انسانان بربند ولاړ وي نو دا خلق به یو بل ته ګوري نه. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل عائشہ داسې حالت به جوړ وي چې هیڅ یو انسان به بل ته نشي کتلی، هر انسان به په خپل ځان وي، هر انسان به په خپل ځان. او د دې مشاهده موږ په دنیا کې کړې ده، کله ناکله چې لږ غونډه سخت راشي زلزله راشي کنه د چا خیال چې په کوم حالت کې و نه نه چې کله زلزله ختم شي خلک یو بل ته وګوري وي څوک پکې شته څوک نشته دی هلکه وایي ته څنګه خیر دی تا ګورې هغه معمولي غونډه کې نمونه ده. الله چې کله د قیامت سخت دی، د قیامت سخت تمام انسانان بغیر د کفرو نه په میدان محشر کې دغه شانتې ولاړ دي، نور نیزوار دی، نور نیزوار دی. هر انسان د خپل عمل مطابق په خولو کې ډوب دی، څوک د خپو د ګټو پورې، څوک د زنګونانو پورې، څوک د نامه پورې، څوک د مرۍ پورې، او د چا خولې په سر باندې وروختي دي د عمل مطابق، د عمل مطابق په سر د پاسه نور ولاړ دی، سرتور سر خپیال بېخپې او بربند بدن. تمام انسانان به ولاړي ډېر زیات په تنګ شي. څومره وخت به ولاړي؟ 50,000 کاله، 50,000 کاله په میدان محشر کې ولاړ دی. ګیر چاپیره د فرشتو فیره ده، څوک راکېدی د ځای نه نشي. الله یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. د فرشتو صفونه ولاړ دي، جبریل علیه السلام هم ولاړ دی فیره لګوي. د الله تبارک وتعالی په مخ کې باندې جبریل علیه السلام هم خبرې نشي کولی، چپه چپیاله خبره څوک نشي کولی، فرشتې هم خبرې نشي کولی، په خپلې پیره ولاړې دي. چې کله دا انسانان ډېر تنګ شي که نه ډېر زیات تنګ شي نو چغې به کیسه کسه چې د الله تبارک وتعالی دپاره راغونډ شئ، الله ته زاري فریاد به څوک وکړي چې موږ سره خو حساب کتاب شروع کړي که نه، موږ سره خو چې څوک حساب شروع کړي الله ته ووایي. الله چاته وایو؟ الله تبارک وتعالی ته څوک خبره کوي؟ د الله مخې له به څوک ورځي چې دا خبره وکړي چې ته حساب کتاب شروع کړه. حتی تر دې پورې چې بعضې خلک به پکې دا وایي که موږ جهنم ته لېږي جهنم ته یې ولېږو، خو چې زموږ سره حساب وکړي چې د میدان محشر د دې سختۍ نه خلاص شو. د میدان محشر دا سخته به ورته دومره سخته ښکاري چې د جهنم سخته به ورته لږه ښکاري. جهنم ته دې لاړ شو خو چې دا سخته ختمه شي چاته ووایو؟ نو څه کسان به ووایي یاره دا تمامو انسانانو پلار چې کوم دی آدم علیه السلام مسجود الملائکه چې فرشتو ته سجده کړې وه، الله تبارک وتعالی په خپل دست مبارک رخ کړی دی. هغه ته به ووایي چې ستا بچي ډېر په تکلیف کې دي، ته الله ته ووایه چې حساب کتاب ورسره شروع کړي. ښه دوی به ګرځي ګرځي آدم علیه السلام به پیدا کړي. آدم علیه السلام به ورته وایي بچو ولې؟ دوی به ورته وایي ای آدمه، ای د انسانانو پلاره، ای د فرشتو مسجوده، تا ته خو فرشتو سجدې کړي دي، ته خو الله تبارک وتعالی په خپل دست مبارک راخ کړی یې. الله تبارک وتعالی ته خو دومره ووایه چې زموږ سره حساب کتاب شروع کړي. آدم علیه السلام به ورته وفرمایي نفسي نفسي، زما رب ډېر په غوسه کې دی، قسم په الله خپل رب له مخې له نشم ورتلی. که زه خپل رب ته ووایم زما د بچو سره حساب شروع کا، نو که الله ما ته وایي آدم هغوی ورستې دي خو لومبې ته ستا حساب کتاب راکړه، زه به الله له څه جواب ورکړم؟ زما رب په غوسه کې زه د الله مخې له نشم تلی. د هغې ځای نه ناامیده شو خلک. چا له لاړ شو؟ تاسو نوح علیه السلام نه لاړ شئ. دا دنیا دوباره د هغه نه آباده شوې ده. تاسو نوح علیه السلام لاړ شئ، ډېرې قربانۍ یې کړې دي، هغه ډېرې قربانۍ کړې دي. لاړ شئ هغه له، دوی به راشي نوح علیه السلام نه. نوح علیه السلام ته به ووایي ای د الله پاکه پیغمبره، مونږ تا له راغلي یو، ته الله ته سپارښت وکړه چې مونږ سره حساب کتاب شروع کړي. نوح علیه السلام به ورته وفرمایي نفسي نفسي نفسي، هی الله دې زما نفس ته خیر کړي، الله دې ما ته خیر کړي، زه خو د خپل رب مخې له نشم ورتلی. قسم په الله د هغه غوسه نن د برداشت نه بار ده، د الله مخې له نشم ورتلی. چا له لاړ شو؟
را بش ابراهیم علیه السلام. هغه ابراهیم چې الله تبارک وتعالی ورته خپل دوست ویلی خلیل الله، د الله دوست. ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا، کلک موحد، کلک سړی، د لوی شان پیغمبر الله زما دوست دی، دوست. هغه ابراهیم علیه السلام ته به دوی ووایي ای ابراهیمه ته د لوړ مقام انساني، ته د اوچتې مرتبه پیغمبري، الله ته ووایه چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي. ابراهیم علیه السلام وفرمایي نفسي نفسي نفسي، نه زه خپل رب له نشم تللی، زه هغه ته نشم ویلی چې دوی سره حساب شروع کړه، ما سره زما د نفس یره ده. را بشي موسی علیه السلام لره، کلیم الله لره، هغه پیغمبر له براشي چې هغه به شپه ورځ د الله سره براه راست خبرې کولې، په خپله به یې خبرې کولې، په دنیا کې ورسره خبرې کولې. موسی تا خو د الله سره ډېرې خبرې کړي دي، براه راست خبرې دي کړي دي، نن ورته ووایه که نه چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي. موسی علیه السلام به وفرمایي نه نشم کولی، نشم کولی، زه د رب مخې له نشم ورتلی، زما رب ډېر غوسه دی. را بشي عیسی علیه السلام لره، په جرګه را روان دی خلک. عیسی علیه السلام ته وفرمایي ای عیسی ته د الله کلمه د کون یې، ته روح الله یې، ته الله تبارک وتعالی بغیر د پلاره پیدا کړی، ستا مور مریم بیبي ډېر د لوړ مقام ښځه وه، ته ډېر لوړ مقام لرې، الله ته ووایه چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي. عیسی علیه السلام وفرمایي نه نفسي نفسي نفسي، نشم کولی، ما سره د خپل نفس یره ده. دوی به ورته ووایي موږ په ټولو پیغمبرانو وګرځېدو، ته راله مشوره راکړه موږ چېرته لاړ شو. عیسی علیه السلام به ورته وفرمایي تاسو د آخري زمانې پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیدا کوي او دا کار به تاسو له هغه کوي. را بشي دا خلک نبی علیه السلام ته به بزاری شي او په جړه او په فریاد بشي، نبی علیه السلام به وویلي تاسو، هغوی به ورته ووایي د الله پاکه پیغمبره زمونږ دپاره الله ته سپارش وکړه چې الله زمونږ سره حساب کتاب شروع کړي، جنت ته خو بیایي، په جهنم ته خو بیایي، خو چې موږ سره حساب کتاب شروع کړي. نبی علیه السلام به وفرمایي انا له، زم د دې دپاره یم، دا سپارش هم زما حق دی، دا به درله زه کوم. نبی علیه السلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پرېوځي، جاری به الله تبارک وتعالی ته. نبی علیه السلام فرمایي الله به زما په ژبه هغه کلمات جاری کړي چې ما ته اوس هم دا علم نشته، زه به د الله داسې ثنا کوم، داسې صفات کوم، داسې کلمات کوم، جاړم به د الله د عرش ته لاندې. الله تبارک وتعالی به فرمایي ارفع رأسک یا محمد، وا زما محبوب سر اوچت کا، سل تعطا، غواړه زه تا ته در کوم، ته ولې دوره جاړې، ولې دوره پریشانه. نبی علیه السلام به فرمایي الله زما د امت سره خو حساب شروع کړه، کنه الله ډېر په میدان محشر کې تنګ شوي دي، ډېر تنګ شوي، الله حساب کتاب خو سره شروع کړه، ښه حساب سره شروع کړه. او الله تبارک وتعالی به د خپل شان مطابق د عرش نه راکوش، د فرشتو فوجونه به ورسره راکوش، فرشتې به راکوزې شي، الله تبارک وتعالی به راکوشي، د حساب کتاب انتظامات به شروع شي. چې کله د حساب کتاب انتظامات شروع شي کنه، د میدان محشر نه به یو انګازه اوچتېږي، هغه به زما د پیغمبر د زنده باد ناره وي. پیغمبر ګستاخي کوي، قسم په الله په میدان محشر کې به بې اختیاره زما د پیغمبر صفتونه کوي. دوی ته خو پته نشته دی، دوی ته خو پته نشته، په میدان محشر کې به تم ولاړې او زه به هم ولاړې، به زمونږ ټول سپارش په دغه پیغمبر کوي. دا شفاعت کبرا دی. الله چې کله الله تبارک وتعالی د خپل شان مناسب راکوشي کنه، نو اعلان به وشي، اعلان به وشي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، و مجرمانو جدا شئ د دې نیکانو نه، د دې نیکانو نه جدا شئ. الله دا ډېر سخت اعلان دی، سخت اعلان دی. چې کله دا आवाज وشي وامتازوا اليوم ایها المجرمون، اے مجرمانو تاسو سیټ ته شئ، سیټ ته. په دغه اعلان سره به ماشومان سپینګیري وګرځي، سپینګیري وګرځي. دا دومره سخت اعلان دی. یوم یجعل الولدان شیبا، ماشومان به بوډاګان وګرځي. دا دومره د غم چغه ده اعلان دی. څنګه بوډاګان بشي؟ یا خو دې یقیني بوډاګان شي ځکه 50,000 کاله عمر یې هلته تېر کړی دی، یا به د دې غم د وجې نه ویښته سپین شي. لکه خلک وایي که نه هلکه په هلکوالۍ کې دې ویښته سپین شو، مړه دا راله ډېرو غمونو سپین کړو.
دا را ډېرو فکرونه او غمونه وسپین کړه کنه. کله چې په انسان باندې غم راشي نو ویښته څه کېږي؟ سپینې. مسافرۍ کې اکثر د مسافرو دا ویښته اکثر زیات سپین شي. دا ولې؟ دا غریبانان غمونه هلته کې کوي ډېر زیات. دوی غمونه غواړو، دوی سره د رور غم، د دوی سره د مور غم، د دوی سره د کور غم، د دوی سره د ښځې او د بچو غم، د دوی سره د قرضو غم، چې د څه غم یې هغه هلته په مسافر باندې نه چې راشي که نه نو د ده ویښته سپین شوي. نو زمونږ خلک دې تپوس وکړو هلکه ویښته دې سپین شو، نو دا غریب څه ووایي؟ دی ویاره د هغې ځای اوبه داسې ده چې ویښته سپینوي. هسې هغه غم غلط کړي ځان له وایي هغې ځای اوبه داسې ده چې دا ویښته سپینوي. داسې نه شي ویلی چې په مسافرۍ کې راله دا غمونه سپین کړي دي. تاسو خو دلته په کور کلي کې بېغمه ناست یئ. تاسو خو اکثر د یو بل سره جګړې کوئ، هغه مسافر به چې د هغې سره ټلیفون نه کوي اتفاق وله جوړوي. تاسو به ګوره په کلاره کښېنئ، تاسو یو بل سره جګړې مه کوئ که نه، پیسو نه تاسو خلاص شئ. دومره ګوره در دې پورې مې دا غم د انسان څه سپینوي؟ ویښته سپینوي. الله نو چې کله دا غم راشي چې وامتازوا اليوم ایها المجرمون، ای مجرمانو تاسو جدا شئ، دا به لوی غم نه وي؟ دا به ډېر لوی غم وي چې زه په کومه ډله کې راځم. د دې اعلان سره به کافر یو سیټ تکړه شي، مسلمان به بل سیټ تکړه شي. کافر خو بیا حساب کتاب نشته، ډایرکټ څه دی؟ جهنم دی، د هغې دپاره جهنم دی. د مسلمانانو سره بیا حساب کتاب دی او بیا